ریکارډ هم شته ورسره. څه وخت مخکې مونږ د ریګریسټریشن سره مونږ یوه کوټه جوړه کړه، ما خاندان، زه په خپله پکې وم. نو ډېره د افسوس خبره ده چې ما په خپله ځمکه باندې کوټه جوړه کړه و دغو قانون په لاس کې واغستو او په مونږ باندې ډزې وکړې چې په هغه کې په اولو ډزو کې د سبایي چې وو په هغه کې یو کس ولګېدو و زخمی شو، مړ کېدایم شو. صحیح ده. بیا چې مازدیګر شو نو موږ له حکومتي اهلکار هم راغلل او څه جرګې ممبران هم راغلل. هغو دا خبره کوله چې یاره تاسو د کوټه چې ده دا حکومت ته حواله کو و دا باندې تنازع ده. ما هغو ته دا خبره وکړه چې زه یې بلکل حکومت ته حواله کوم. ما په اقساط هم حواله کوله، خو حکومت دې موږ له دا ګارنټي راکړي چې دا ما کوټه وي نه وي رانیږي، ځکه چې دا ما په خپله ځمکه جوړه کړې ده و ما سره یې ریکارډ دی. خو هغو پته نشته چې څه هغه باندې هغه شول. د مخالف فریق دا دعوا وه او دا خبره یې ورته کوله چې نه دا کوټه وي دغزي نه لرې کوي، دا کوټه موږ نه پرېږدو، دا وي ویرنوي. نو چونکې اوس خو نه اف سی آر شته نه هغه قانون شته، اوس کوټې او کورونه او دا شیونه نشي ویرانېدی. دا لا خبره ده، دا قانون خبره ده. او بیا زه چې په خپل ځای باندې کوټه جوړه کړم نو څرنګه یې ویرنوي. خو هغو خبره ونه منله. د شپې بیا هغو په موږ باندې فایرنګ وکړو و موږ بل یو سړی یې وویشتو چې هغه ما تره زویم دی، نو هغه هم ډېر سیریس زخمی شو. څو ورځې په هسپتال کې ډېر په سیریس کنډیشن کې پروت و، ډېره زیاته وینه هم ترې تللې وه. موږ دا خبره کوو چې هلکه تا شکایت و، تا وې دا خبره دلته راغلی وه، اوس خو تاڼه ده، اوس خو هغه وخت نه دی، هلته ایس ایچ او هم ناست وي، تا وې خپل رپورټ دلته درج کړی وی چې یاره دا زموږ ځای دی و، په موږ وی یا ځای بند کړی و یا چې هر څه حکومت کولی. نو تا قانون په لاس کې څه لاغستو؟ دې خو دا مقصد حل نه و چې تا په ما باندې ډزې کولې او تا زه وویشتم و دوه کسان د سیریس زخمیان اوس هغه هسپتال نه هغه شوي دي. بله دا خبره ما په پریس کانفرنس کې واورېده چې وزیر ملک دا خبره کوله چې یاره هسې عرضي کاغذونه یې جوړ کړي. هلکه عرضي کاغذونه که ته نه ته یې جوړ کړه که نه. عرضي کاغذونه څنګه جوړېږي؟ عرضي کاغذونه نه جوړېږي. بیا وسره یې خپلې خبرې تردید وکړو چې سوچ یې ورته نه و ویل چې نه دغو خلکو سره ځینې د انګریز د وخت کاغذونه هم شته، هغې زمانې هم شته. نو تا د خپلې خبرې تردید وکړو نو موږ سره هغه انګریز د وختو هغه ټول ریکارډ شته دی. و دا چې کومو د خسرې ځمکې دي که نه، بنیادي طور دا ټول د جمرود تحصیل سره نږدې ځمکې دي. و د هغې وجه دا وه چې دلته هسپتال و، دلته کلا وه، دلته سړک و، دلته نور سرکاري اکټیویټیز کېدې. نو حکومت په دغه بنیاد باندې چې د چا ځمکې وې دغو خلکو ته یې وویل چې د تاسو ځمکو نه موږ ته چې خطره نه وي موږ به تاسو له د دې اوزانه هېر کوو. نو فلهذا موږ خلکو مشرانو غور نیکونو دا خبره یې ورسره ومنله و یې رجسټر کې و خسرو ته یې واړولې. خسرو ته یې واړولې و هغه ځمکې رجسټرډ شوې. اوسه پورې موږ په نامو دي. انشاءالله عدالتونه هم شته دی، اوس خو بس هغه سیسټم نشته دی. که ایدو وي شي او که موږ وي شي، ایدو سره هیڅ ریکارډ نشته. ګوره ټول ریکارډ هر څه موږ سره پراته دي. موږ عدالتونو له ما ریکارډ ورکړي، موږ وکیلانو له ما ریکارډونه ورکړي دي. نو مهرباني دې وکړي چې دوی خپل موقف نه وروستو شي، ځکه چې دا په ناجایزه باندې لګیا دي. موږ غیر قانوني کار بالکل نه کوو، غیر آئینی کار بالکل نه کوو، موږ قانون په خپل لاس کې بالکل نه اخلو. موږ عدالت لتلی یو، عدالت باندې موږ خپله مقدمه کوو، ځکه چې عدالت د انصاف ځای دی. ټول عمر د عدالتونو نه خلکو ته انصاف میلاو دی، د عدالتونو نه موږ هم د انصاف تمه کوو انشاءالله. باقي دو په ایډمنسټریشن او په دا ایس ایچ اوګانو باندې او په دو باندې هم تهمت لګوي چې به موږ سره زیاتی کوي. حکومت د دو طرف کوي، حکومت د موږ طرف نه کوي. که تا نه دی کړی
یا پولیس والا نه کوي، هغو ریکارډ ته ګوري، هغو خپل ثبوتونو ته ګوري، هر شی معلوم دی هغو ته، ټول ریکارډ معلوم دی، ټولې دنیا ته معلومه ده. نو زه مطلب دی دا یو ریکویسټ کوم هغو خلکو ته چې مهرباني وکړو تاسو خپل موقف نه وروسته شو او دا موقف تاسو 100% غلط دی. تاسو ټولو صافیانو برادرانو ډیره شکریه، ډیره مننه. باقي نور که څوک سردار دی یا بل داسې هغه څوک خبرې کول غواړي نو ویلکم.